نشي ولا بالعوراء بينون عورها ولا بالمريضة بينون مرضها بين مرض سي واخه نخري ولا بالعجفاء عجفاء ستویلی کیږي المهزولة خوارا التي اغس خوارا لا تنقي معنا څه ده لا نقي له چې هغې کې بیخي داسې غوړ مړ نه داسې خواره ده چې غوړو درک پکې نه لګېږي دا معنا هغه مازغې او غوړي ختم شوي نو دې کې مراد علما وایي چې هر قسم عیبجنه چې ده هغه مراد ده چې د عیب والا به نه کوي خو د دې سره بینون چې راغلي دي دا اشاره ده دې ته که معمولي ګوډوالی پکې معمولي سترګه کې نقصاني خو شی پییني هغه پکې حلالولی شي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه امام نووي رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی ولاندې لیکلی دی واجمعوا على ان العيوب الاربعه المذكوره وې د ټولو صحابه او د تابعین او د فقها او اجماع دا چې دا څلور شرطونه چې دا کم مخکینی حدیث کې ذکر شولو په حدیث د برا کې ذکر شو نو قربانی جایز نه ده دغه څلور واړو عیوب سره چې که یو عیب هم پکې و نو قربانی جایز نه ده مثلا ګوډه وه جایز نه ده ړنده وه جایز نه ده مریضه وه جایز نه ده خواره وه جایز نه ده د دې څلورو واړو باندې اجماع ده چې دا جایز نه ده خو وایي کذا ما کان فی معناها همدارنګه هغه عیبونه چې هغه هم د دې په شانته نور عیبونه پکې نور عیبونه پوز غوږ یې غوڅ دی فرزن بل اندام یې غوڅ دی یا واقبح منها یا د دې نه ورپسې نور هم څه لکه ګوډه نه خو پکې غوڅه شوي نو پکې غوډه شوي هغه پکې لا زیات نقصان دی قال ابو اسحاق حديث حسن صحيح باب ما يكره من الازاحي چې حرام نه خو مکروه دي اوس دا څلور عیبونه مخکې چې تور شروع دي دا د سره جایز نه دي یو څو عیبونه نور دي چې د هغې سره مکروه ده خو که چا وکړله جایزه ده مثلا غوږ کې څه لږ شانته چیروالی دی ښکر یې لږ مات دی لکۍ کې نقصان دی بل ځای کې دی نو دې سره مکروه ده خو نه کول اولا دي خو که چا وکړله جایز ده عن شريح بن نعمان الصائدي وهو الحمداني عن علي بن ابي طالب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين من ته رسول الله دا ویلی دي چې موږ به پام کو نستشرف معنا نتامل سوچ بکو ننظر ګورو به په سترګه کې چې سترګې صحیح دي والاذن موږ به ګورو په چا کې چې غوږونه صحیح دي والا نزحي بمقابله مقابله مخې ته غوږې غوڅ ولا مدابره شاته غوڅ ولا شرقا داسې په من باندې غوڅ شوی دی مشقوقه الاذن دی ولا خرقا هم دغې ته ویلی کېږي چې دا غوږې څیرې شوی دی یو طرف ته نو دا د دې نه معلومیږي چې داسې څاروي چې دي په دې باندې کول مکروه دي حرام نه دي عن ابي اسحاق عن شريح بن نعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وزاد المقابله طول خودلی دی ګوره ما قطع طرف اذنها مقابله دې ته وایي چې یو طرف یې غوڅ شي خو من قدامین چې د مخې طرف نه غوڅ شي مدابره چې قطع شوی د کم طرف نه مؤخرها شرقا چاته ویلی کېږي شرقا هغې ته ویلی کېږي چې مشقوقه دا اوږدوالي باندې دا غوږ یې داسې اوږد غوڅ شوی خرقا چې غوږ کې سوري شوي مسقوبی سقبا مستدیرا
قال أبو عيسى وشريح بن نعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي وشريح بن هاني هغا كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي دوارة شاگردان علي دي شريح بن نعمان وشريح بن هاني وشريح بن الحارث كندي أبو أمية قاضي قد روى دم روايتنا دا علي نشتري وكلهم دا دري وارا دا أصحاب دا علي نشو قوله دا قول چې په دې حدیث کې راغی ان نستشرفا معنا ننظر صحیحا په طریقې د صحیح پام ورته وکړو په طریقې د اهتمام سره پام ورته وکړو باب ما جاء في الجزع من الزؤن في الازاحي ازواحیو کې د زؤن جزع هغه دغه چې ورته ویل کېږي جزع د زؤن دا جایزه ده لکه د مسلم په روایت کې راځي اگر چې په هغه روایت کې دا راغلی دي که د چا سره دغه نه وه مسنه نو فالجزعة من الزؤن جایز دی هغې کې بعضې علماو دا ویلي دي چې جزاعه د زؤن هغه وخت کې جایزه ده چې کله مسنه نه وي خو صحیح خبره ده د ترمذي د روایت ته معلومیږي چې نه نعمت الاضحیة الجزع که نور یم دا ښه اضحیه ده نو دې کې دا شرط نه دی چې مسنه نه وي بلکې جزاعه د زؤن نه جایزه ده اگر که مسنم تا سره صحیح موجوده وي جزعه او جزعه دا د دې علماو تفصیل ډیر کړی دی بعضې علما ویلي د یو کال والای خو غاښونه نه شوي بعضې علما وایي دا د 9 میاشتو وي نو داسې په عمرونو کې خلاف راغلی دی خو چې غاښونه نه راغلي راختلي هغې ته جزاعه وایي نو دا په زؤن کې جایزه ده عن ابي کباش قال جلبت غنما ما راوستل ګډې بزې د تجارت دپاره به خلک اخترو کې مالونه راولي کړه زموږ د وطنونو کې به خلک لاړ مخکې نورستان له او ترکستان له دغه ځایونو نه بیا ګډان او بزې مزې راوستلې چې بیا به اختر له خرڅولې او جزعانا غنما راوستل جزعان څه ته وایي چې کلون غاښونه نه یې کړي دا راوستل مدینې ته فکسدت علی نو کسدت معنا کوټه شو په ما باندې کوټه باندې څه چا ناغستلې لعدم الرغبة الناس فيها چا ناغستې ما ته کوټه شولې فلقیت ابا هریره ابو هریره لاړم هغه سمخ شوم ابو کباش صاحب وایي د هغه ته مې وویله چې داسې فسألته فقال هغه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة يا نعمة الأضحية الجزع من الزؤن وهغه داسې ویله وایي چې دا ټکي خلکو واورېده چې رسول الله خو جزع ته څه ویلي دي نعمه ویلې دی فانتهبه الناس یو دم خلکو پرې راټوپ کړلي او ټول مالونه یې رانه واخیستله عقبة بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي موقوفا عثمان بن واقد وابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الجزاء من الظأن يجزئ في الأضحية وبه حدثنا عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما چې دا تقسیم که په دې کسانو باندې چې اختر پې وکړي اضحیه پې وکړي علی اصحابه ضحایا فبقیا عتود نو پاتې شوله په دې کې یو عتود هغې ته ویلی کېږي چې غاښ ماښې نه راغلی او غاښ ماښې شوي نه نو هغې ته څه ویلی کېږي عتود ویلی کېږي نو یو عتود پکې پاتې شو دغه لیکلي عتود هو الذي قوى على الرعي واستقل بنفسه عن الأم وإذا مر عليه حول فهو تيس وبيخو پس شو
کال پې نه تیر شوی او نور په خپله واښه خوړلی شي مور ته محتاج هم نه وي دې ته څه ویلی کېږي عتود خو دا عتود یو خو جزع دی من الظأن خو جایز دی یو دا عتود دی چې ښکار یې نه کړی او دا د چیلو د ذات نه او دغه رنګه جدیون هم دې ته ویلی شي جدیون او عتود په یوه معنا سره دی دا د چا نه دی د معز نه یعنی ګډو نه نه بلکې د چیلو نه نو دا راوي شک دی چې عتود لفظ دی وي او که جدیون لفظ وي او چې دا یو پکې پاتې شو فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ضحي به انت تپی قرباني وکړه وروسته به په یو روایت د مسلم کې دا راځي چې ستا نه وروسته د بل چا دپاره جایز نه دی نو عتود صرف اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم عقبه ابن عامر ته کړې وه د نور امت دپاره دا جایز نه دی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وكيع الجزع من الظأن جزع په ګړو کې راځي چې د یو کال والا یا 7 اشهر خو غاښ نه وي وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبه بن عامر انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جزعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت وبه حدثنا عن بعجة عن عبد الله بن بدر عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث باب ما جاء في الاشتراك في الوضحية یو وضحیه کې ډېر کسان شریکېدلی شي مثلا په یو غوا کې څو کسان شریکېږي 2 کسان شریکېږي په یو اوښ کې څو شریکېږي اگر چې موږ مخکې ویلي وو چې هدیه د څو کسانو نه د 2 کسانو نه خو هلته دا راغلی ده چې هدیه د 2 کسانو نه ده او وضحیه دلته راغله د څو کسانو د 10 نه ده نو دا امام شوکانی رحمه الله ویلی دي چې یو اوښ چې دی بدنه نو شوافی او د احناف او د جمهور علماو رای دا ده چې دا د 9 نه کافي کیږي د 10 نه کافي کیږي او امام ابن خزیمه اسحاق ابن راهوی وایي چې دا د 10 نه کافي کیږي خو دا 7 چې دي دا په هدي کې دي او 10 چې دي دا په چا کې دي په وضحیه کې امام شوکانی وایي دا خبره صحیح ده وبه حدثنا عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى غټ اختر راغی فاشتركنا في البقر 7 يعني 7 أشخاص وفي البعير 10 فدغه لپاره لسو قال ابو عيسى وفي الباب وبه حدثنا جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على بدنة عن 7 نو دا خو هدي وکنه نو هدي د څو کسانو نه رااله والبقرة عن 7 وبه حدثنا المبارك قال اسحاق يوجب ويزد البعير عن 10 اسحاق بداویل چې بعیر د لسنم جایز کیږي او احتجاج به کو په دې حدیث د ابن عباس باندې چې ګوره اضحیه د څو کسانو نه وشوله د 10 کسانو نه په یو وخت کې باب ما جاء في الضحية بعصباء القرن والاذن عصباء القرن چاته ویل کیږي عذب فی القرن دا ته ویل کیږي چې دننه دغه څه شوی غاښ د اخکر دننه طرف نشي هغه ماتي دې ته څه ویل کیږي عذبه یعنی چې انکسار د اخکر شوی په داخل کې یو خو ګوره اخکر مات شوی دی د خارج قشقوړی ته وته ده نو هغې ته دوی قسم وایي قسمون کرماتی خو چې بهر نه ماتي یو دا چې هغه دننه هغه دغه شی مات شوی د غاښ هغه بیخه نو هغې ته دی څه وایي عذب نو عذب القرن چې دننه ماتي نو دې باندې کیږي که نه کیږي نو دې باب کې دا ذکر کیږي عن حجیة ابن عدي عن عدي قال البقرة عن 7 قلت فإن ولدت کچیرته د دې بچی وشي نو بیا ورسره 8 یا 10 یا 10 ورسره بیا منل کیږي که نه د بچی که یې وم شه نو دا د 9 نه ده قال اذبح ولدها معها که بچی یې وم شه نو بچی هم ورسره حلال که غوا دې واخیستله اوس مخکې بچی راوړ بچی هم ورسره ویې حلال که
قلت فالعرجاء قال اذا بلغت المنسكه چې زیاده قربانۍ لتلی شي په خپله بیا خو صحیح ده. قلت فمكسورة القرن قال لا بأس په ښکر کې څه پروا نشته. امیر نه ویل یا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العینین والاذنین. د دې نه څه معلومه شوله چې د ښکر عیب ته پکې څه حاجت نشته. که ښکر کې عیب وو نو دام خیر دی. نو د ظاهر د دې حدیث نه دا معلومیږي چې علي رضی الله عنه دا حدیث ګور عن حجیة ابن علی عن عدی ته کې خطا دی، دلته عن علی دا حدیث د چا دی؟ علي رضی الله عنه نه. هغه دا ویلي دي چې ښکر لره باک نشته. نو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې د علي رضی الله عنه په نسبت باندې اوضحیه په مکسورة القرن چې هغه مطلقاً دی هغه عزبي او که قسمي خو چې نقصان یې په ښکر کې په دې باندې جایزه ده. موږ ته صرف هغې جایزه نه ده چې وزنین او عینینو کې څه نقصاني. اوس دا قیدونه د ده په نیز نشته چې دا فقهاو کړي دي چې نیم غوڅ دی او ډېر غوڅ دی او لږ غوڅ دی، نو دا پکې نشته. خو دا رای د چا ایښودلې ده؟ علي رضی الله عنه. کوم چې مرفوع روایت دی هغه بیا د دې خلاف دی، لکه وروسته چې راځي هغه مرفوع روایت دی. وحدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى. دا روایت کم یو شو؟ مرفوع. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يزحى باعزب القرن. اعزب القرن معنی څه؟ مکسور القرن فی الداخل چې داخلي ماتي، قسم نه، بار کشکوړی نه. والاذن او دارنګه مقطوع الاذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العزب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. عزب هغه ته ویل کېږي چې څو ته رسېدلی نمۍ حصه چې ماتوي دغې ته څه ویل کېږي؟ عزب. خو دننه کاشکوړی ورسره نه حسابوي، دننه ښکر چې نمۍ ماتي. امام شوکانی رحمه الله وی دا حدیث رستنی مرفوع دا دلیل دی په دې باندې چې اوضحیه جایزه نه ده په اعزب القرن باندې یا په مقطوع الاذن باندې. او چا چې ویلی دي چې دا رسته خبره چې ما بلغه نصفه او چې دا ذهاب نصف قرن ته کړی دی یا نصف اذن ته کړی دی، نو وی دا په حدیث کې خدا نشته، بلکې څه راغلی دی؟ اعزب القرن راغلی دی، اعزب الاذن راغلی دی. او وی بعضې خدا د علماو ترجمه د اعزب دا کړې ده چې نمۍ زیات غوڅي یا نیم غوڅي هغې ته دی څه وایي؟ اعزب وایي. دغې ته اعزب د قرن هم وایي او اعزب د اذن هم وایي چې نمۍ یا د نمۍ نه زیاتي دغونه اندازه کې څه غوڅي، او که د نمۍ نه کم غوڅي هغې ته دی اعزب نه وایي. امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي، جمهور علما دې ته ویل کېږي. هغوی وایي چې دا جایزه ده چې دا مکسورة القرن چې دی دې باندې قرباني کولی شي. هغه ډیر ښکر ماتي که لږ ښکر ماتي دې باندې قرباني کول جایز دي. امام مالک رحمه الله وایي چې نه دا ښکر نه یې وینه ځي که نه او سر یې داسې چې دغه شوی ده لکه بیخ د سر کې ماتی، نو دا مکروه ده. نو اختلاف پکې دی، احتیاط دې کې دی چې د عیبونو نه مال پاکي. قال ابو عيسى حديث حسن. باب ما جاء ان الشاة الواحدة تجزي عن اهل البيت. یو ګډ کته د ټول بیت والاو نه کې نو دام جایزه ده. صحابه کرامو دا کړی، دا د ضروري نه ده چې ته دې د پلار نه بیل حلال کړي او د مور نه دې بیل حلال کړي او د ښځې نه دې بیل حلال کړي. یو ګډ حلالول ستا نه ستا د کور والاو نه د ټولو نه دا جایز کېږي. خو که ته ډېر حلالې 50 حلالې هم حلالولی شي. که ته وایې زه د ښځې د بیل حلالوم، ښځه دې وایي زما خپل مال دی زه 10 حلالوم، نو حلالولی شي. ته وایې زه 10 حلالوم. نبي علیه السلام څو حلال کړي دي؟
سلو پورې اوښان حلال کړي دي. نو که ته ډېر حلالې نو دا هم اولاد طریقه ده چې دا ته حلال کړي، د ثواب او د اجر طریقه ده. مالدار یې نو په دې یو باندې اکتفا کې هم کولی شي، 5 حلالې هم حلالولی شي. حلال یې که د خپل طرف نه غوښې مسکینانو غریبانانو له ورکړه، که ته یې غوښه ځان سره په فرج کې ساتي هم ساتلی شي، خو که نه یې ساتي او غریبانانو مسکینانو له یې ورکړي دا ډېره بهتره ده. باب ما جاء ان الشاة الواحدة تجزي عن اهل البيت، د ټول اهل بیت نه کافي کیږي. وبه حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه د خپل طرف نه وعن اهل بیته. په موطا روایت کې داسې راځي د موطا كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بیته. د خپل طرف نه او د کور والاو د طرف نه به یو شات حلالو فیأکلون، نو د هغې نه به په خپل هم خوراک کوو، ویطعمون طعام حتی تباهى الناس. تباهنا معنا تفاخرو، خلکو په خپل منځ کې فخر شروع هلکه تا ښځې له دې قرباني کړې، نه تا مور له کړې، موږ خو 10 کسان کور دی 50 قربانیان یې کړي. دې د تفاخر و یو بل سره په باندې فخر کول چې ما ډېرې کړي دي، ته ما ډېرې کړي دي. نو دا تفاخر خلکو شروع کو فصارت کما تره. نو په بل روایت کې راځي فصارت مباحاتا، اوس اسې تکبر او غرور ته جوړ شو. یعنی یو قربانی د یو کور نه دا جایزه ده که څوک یې کوي. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وعما. هسې غویا بعضې خلک دا ویلي حلالي کې ډېر خوارئ، غوښې ډېره خوښئ، نو بس بیا وایي چې په دې څه وکړو، هسې نومونه پې کېدي، دا مې د پلار شو، دا مې مړه م پکې راولي، دا ناروا ده، مړه پکې مه راوله. البته د کور والا پکې بیل بیل راولي، دې ته د حاجت نشته. بس ټول کور نو یو ځل حلال که الله اکبر، زما د طرف نه، زما د دې کور والاو د طرف نه، صحیح ده. او که ته وله بیل بیل نوم دی نو په دې باندې څه باک پکې نشته، خو څه حاجت هم ورته نشته چې د هر چا دپاره بیل بیل نوم کېدي. که باک پکې نه وي نو څه حاجت هم نشته چې بیا د ښځې دپاره مې بیل ږدمه، د ښځې برخه شوله، د لور مې شوله، د زوی مې شوله، نه دې برخو ته د حاجت نشته. که زامن دې وایي، ښځه دې دا وایي چې موږ سره مال دی، دولت دی، زه د خپل طرف نه یو 15 ګډان حلالوم یا څوک وکیل پې ټاکمه، نو چې زه دلته یم، دلته خو د خلکو غوښې ته حاجت نشته. پاکستان کې، افغانستان کې لکه عربو کې چې وي که نه، هغې قربانیانې کوي، وایي هلکه وکیل دې ورکړي، زه افغانستان کې زما قرباني وکړي، هغې دلته پې دا قرباني غریبانانو له واخلي، د هغه د طرف نه قرباني واخیشي، نو 2 فایدې شي، یو خو یې قرباني وشي، بل یې صدقه وشي د غوښې په مسکینانو باندې، نو دواړه فایدې وشي. وعمار بن عبد الله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ومالك. دی ټول احتجاج کړی په حدیث نبی علیه السلام چې انه ضحى بکبش فقال هذا عمن لم يزحي من امتي، دا یو مې حلال که د هغه چا د طرف نه چې قرباني زما په امت کې نه ده کړې. وقال بعض اهل العلم، او بعض اهل علم ویلي دي چې انه لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحدة. بعضو چا دا ویلي چې دا شات د یو نفس نه واقع کیږي او د ټول اهل نه واقع کیږي. دا قول د عبدالله بن مبارک وغیره من اهل العلم دی.
په دې باب کې یو روایت دی د ابن ماجه چې هغې ته حدیث د سریحه وایي او هغه داسې راځي وی احملني اهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنه وی خپل کور والا او داسې په جفا باندې مجبور کړم ما ته سنت طریقه یاد و د سنت نه خلاف باندې کور والا مجبور کړم د سنت نه خلاف ته څه وی جفا کور والا په مجبور کړم ځکه کان اهل البيت د رسول الله په وخت کې سنت داو چې د کور یو والا چې یو زحونه بالشات یو ګډ به حلال کو قرباني به وکړل یا به دوا حلال کړل یا به لس حلال کړل والان او دا اوس خلک چې دی یو بخلونه جیرانونه اوس منګه بخیلان کوي زمونږ ورنه او دوی حلال کړلی لا او یو دی حلال کړی دی نو دوی مجبور کړي په دې باندې چې دوی مونږ ته د بخل نسبت کوي نو مونږ د یو په ځای باندې سوال الو لس او شل الو نو ګنې سنت دغه یو چې دی دا څه کیږي کافی کیږي مستدرک حاکم کی امام حاکم روایت نقل کړي د عبد الله ابن هشام نه هغه روایت داسې دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یضحي بالشاة الواحده عن جميع اهله نبی علیہ السلام به د خپل ټول کور والاو نه یو ګډ حلال ک او به ویل چې دا زما ټول اهل څه چې بیبیانی دي د ټولو د طرف نه دي دغه رنګ امام مسلم روایت نقل کړی دی د مور بیبي نه پاغي کې الفاظ دادي واخذل کبش فازجه ثم ذبحه رسول الله لال کوي ویل بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امه محمد بیلال کنو د دینه معلومه دا شول لکه څنګه چې امام شوکانی وای چې والحق ان الشاة الواحده تجزي عن اهل البيت وان كانوا 100 نفس کسل کسانم وي نو دا یو شات ته څه دی کافی دی بس کو